أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. ودي آيات مباركة كده مؤمن مهاجر مجاهد عظمت ذکر کی او بیا د هغې دپاره بشارت اخروي لکه د آخرت په اعتبار سره زیری ذکر کی. داسې خلقو ته د انعاماتو زیری الله تبارک وتعالی ورکوي چې هغه مؤمنان وي ایمان یې راوړي هغو د الله په لاره کې د الله د دین دپاره خپل د ایمان بچکولو دپاره هجرت وکړي او بیا د الله د دین د سربلندۍ دپاره اعلی کلمت الله دپاره کافرو سره جنګیږي د الله په لاره کې خپل مال هم خرج کوي خپل ځان هم خرج کوي. اعظم درجة عند الله د الله په نزد د دوی ډېره لویه درجه ده ځکه اول مؤمن مسلمان چې دی د درجات لایق دی. بیا چې ایمان سره سره د هجرت وکړي خپل کور کلی علاقه دا یې پرېښودله د هجرت کوي د الله د دین دپاره او د دې دپاره چې خپل ایمان بچي او بیا دې سره سره د خپل د مال او د جان قرباني پیش کړي. جهاد ته روان دی خپل په مال د سامان د جهاد اغسته دي سامان د جنگ توره ده زغره ده غشي دي دا اغسته دي خپل مال خرج کړ دی او ځان سره خپل زادرای واغسله نو دا د مال خرج کول شي وانفسهم او خپل ځانم پیش کړي میدان جهاد ته ورسېدو د مجاهدینو په صف کې ولاړ دی کافرو سره جنګیږي مال او جان دواړه خرج کړي مجاهد دی مال او جان دواړه خرج کړي مهاجر دی هجرت یې وکړو او مؤمن دی ایمان راوړ دی اعظم درجة عند الله د دوی دپاره لوی درجات او د عام خلقو په نسبت د ده درجه ډېره لویه ده. اوس دا درې خبرې ذکر شوې ایمان هجرت او جهاد. که یو سړی مؤمن دی خو هجرت نه دی کړی او جهاد فی سبیل الله نه دی تللی نو د ده درجه کمه ده د هغه سړي نه چې په هغه کې دي صفتونو کې دوه صفات راشي ایمان راوړ دی او هجرت وکړو خو جهاد نه دی تللی نو د ده درجه هم کمه ده چې ایمان راوړ دی هجرت وکړو او جهاد هم لاړ د ده درجه د ټولو نه زیاته ده د ده درجه ډېره اوچته ده هر قسم قربانۍ ته دی تیار دی و اولئک هم الفائزون او کامیاب دغه خلق دی چې هر قسم قرباني د الله د دین دپاره ورکړل نو دا کامیاب دی او اصل کامیابي هم دغه ده د دنیا په لحاظ سره که یو سړی کامیاب شو نو هغه کامیابي عارضي ده لږ وخت به یې کېدای شي بیا وروستو د دغه کامیابي ختمه شي که نه نو تر مرګه پورې به بیا به د مرګ نه وروستو هغه خو عارضي ده ختمه شي. اصل کامیاب دغه دی چې د الله د دین دپاره قرباني ورکړله د هغې په بدلې کې الله دې د جنت مستحق وګرځول او د جهنم نه الله دې بچ کړي. یبشرهم ربهم برحمة منه دول الله زیری ورکړي د دو رب دوله خوشخبری ورکړي د خپل مهربانۍ چې الله په دو باندې خاص رحم او کرم کوي خاص مهرباني به الله په دو کوي ورضوان وجنات لهم د دو د پاره د الله رضامندی ده
او داسې جنتونه او باغونه دي فيها نعیم مقیم چې پاغي کې د همیشوالي نعمتونه دي. دا سلور انعامات ذکر شول بلکې 15 انعامات د دوی لپاره. اول اعظم درجه عند الله د دوی درجه ډېره اوچته ده الله په نس. دویم اولئک هم الفائزون دا کامیاب خلق دي. دریم یبشرهم ربهم برحمت الله دوی خوشخبری ورکړي د خپل مهرباني د کرم. سلورم ورضوان الله بتر رضای الله به خوشالي ددنه. پنځم وجنات لهم د لپاره باغونه دي انعامات دي نعمتونه دي میوې دي قسمه قسم خوراکونه دي نعیم مقیم همیشوالي والا نعمتونه خالدین فيها ابدا او همیشه په دې نعمتونو کې وي دا به ختميږي نه دې نعمتونو له ختمېدل نشته همیشه وي. ان الله عنده اجر عظیم یقینا الله سره ډېر لوی اجرونه ډېر لوی بدلی دي چې کوم سړی د الله اطاعت او تابعداري کوي د الله د دین لپاره خپل مال او جان هغه پیش کوي د مال او د جان قرباني ورکوي د ډېر لوی ثوابونه او لوی بدلی الله رب العزت تیاری کړی دي. الذين آمنوا وهاجروا هغه کسان چې ایمان راوړ دي او هجرت وکړو وجاهدوا او جهاد وکړو فی سبیل الله د الله په لار کې باموالهم وانفسهم په خپل مالونو سره او په خپل ځانونو سره اعظم درجه لوی درجه ده عند الله د الله په نس. واولئک او دا کسان هم الفائزون دا کامیابیدون کی خلق دي. یبشرهم ربهم زیر ورکی دوی طرف د دوی برحمت منه د خپل خاص مهرباني ورضوان او د خپل رضامندۍ وجنات لهم او باغونه د دوی لپاره فيها چې پاغي کې وي نعیم نعمتونه مقیم د همیشوالي خالدین فيها ابدا همیشه پدې کې به اوسیدونکي. ان الله بشک الله سره بشک الله رب العزت عنده اغسر اجر عظیم لوی بدلی دي لوی ثوابونه او اجرونه.